انسان له پکار دا دی چې انسان خپله تمه د الله تعالی نه وساتي. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته ارتاو، د اسمان ملایکې، د اوبو ملایکې، د هواګانو ملایکې، د بارانونو ملایکې رالی او ابراهیم علیه السلام که موږ ته ضرورت وي نو حکم وکړه چې موږ دا اور لرې کړو. ابراهیم علیه السلام ورته چې الله را لېږلي څه ویل نه الله نه څه را لېږلي. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې الله نه څه را لېږلي زما رب معیني زه خپل کار کوئ. نو دې ته هغه ایمان خلیلي ویل کېږي. داسې ایمان چې انسان د ابراهیم علیه السلام ایمان په ځان کې پیدا کړي چې د مخلوق نه تمه ختمې کوي او کله تمه د مخلوق نه در نه کټ کړه باچایي دې مبارک شه کو ګدایي چې کله د مخلوق نه تمه ختمه کړله بیا به ته عزتمند مې ته به چې کوم د چوته مې خلک به تا ته په دروند نظر باندې ګوري. ځکه احادیثو کې راغلي دي چې الید العلیا خیر من ید السفلی چې کم ورکوونکی لاس دی دا د اغوستونکي نه بهتره دی. ورکوونکی لاس عزتمند دی او اغوستونکی لاس دا ذلیله دی او دا به چې کم دی هغه سرښکته دی دا تمګیر دی. اغوستونکی تمګیر ښکته لاس تمګیر او ورکوونکی لاس چې کم دی نه تمګیر. نو د دې د وجې نه د مخلوق نه تمه ختمه کوي. مخلوق ته تمګیر کېږئ مو چې ماله به یې مینیت سره راکړي، ماله به یو افسر سره راکړي، ماله به یو خان سره راکړي. او یاد ساتئ ګوره په دغه دله څه درکوي لاول به تاسو غلامان کوي، لاول به در باندې خپلې نارې وایي، لاول به د هغې دپاره تاسو زنده‌باد او مرده‌باد نارې ووایي، لاول به د هغې صفتونه کوئ، په ځای د الله صفت به د هغې صفتونه کوئ. نو بیا به دله وروسته څه درکوي. نو بهتره دا ده چې صفت د الله وکوئ چې الله د صفت لایق دی په رښتیا باندې او الله تعالی تاسو له هر څه درکوي او درکړي.